बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ضلع کرم مشرانو ما ډېره خوشي وسوه چې دلته کافي سپینې خبرې وشوې او ظاهره ده زه خو به پولیس اسپیکټ سره خبره کوم چې اخر څه دي او څه نه دي. دا کله ضلع جوړه شوه نو دلته ظاهره د مسایل ډېرو، نه ګاډي و نه اسلحه وه، پراپر تھانې هم نه وې، افسران هم نه وو. نو که تاسو غور وکئ نو دا شاته 15 کالو کې تھانې هم زیاتې شوې. مشره اوس چې کومه دا چوکۍ باندې حمله راغلې وه دا پولیس په غټې اسلحې باندې ډیفینډ شوه. دا پولیس غټه اسلحه نورو ضلعو نه راستولې وه او دلته چونکې هزارې یو دغه کې ضرورت نه و، هغه غټه اسلحه دلته راغله، هغې باندې دا چوکۍ ډیفینډ شوه او تاسو ته به دا پته وي. خو ظاهر ده کورم کې ریکوایرمنټ دی، د ګاډیو ریکوایرمنټ دی، ګاډي نو مونږه ډېر زیات آر پی او صاحب ته ډي پی او صاحب ته به دا ګاډي نورو ضلعو نه ورته شفټ کړو. شاته ني 2 کالو نه کے پی کې پرچیز نه دی شوی د ټرانسپورټ، انټرم ګورنمنټ او پرچیز نو دې ځل اوس چې دا موجوده حکومت رالو نو دوی یو بجټ الوکیټ کو ګاډیو پرچیز لپاره چې ګاډیو پرچیز کې راشي انشاءالله کورم ته به کافي غټ تعداد کې ګاډي ملاو شي. ورسره مونږه 2 قسم اکوپمنٹ پکار دی. ویپنری کې خبره کوم، یو خو چونکې یو ایمرجنسی وا نو مونږه چې کوم ولنریبل پولیس سټیشن او پولیس پوسټ هو هغه ته مونږه چې کوم مونږه پورامن علاقې دي صوبې کې هغه نه غټه اصله راټوله کا او دلته راوسته وزیرستان ته وروړه نو هغه فائدہ خو شو. دا شاتني سو واقعو کې چې هغه غټه اصله په ولنریبل ځای باندې موجوده وا دا خو چیک پوسټ پکې فائدہ وشو او بچ شو. دا خو دغه ورسره ظاهر ده دیتا G3 رائفلز هم رات لګ دي، دیتا کلاشینکوفونه هم رات لګ دي. ظاهر ده مونږ یو پروسیجر دی هغه مونږه پی او اف واه نه هغه نه پرچیز کوو، پرچیز نه بیا راځي او دلته به تقسیمېږي. این ایم ډیز کې مسله دا وه چې پهله به خلکو خپل توپک راوستو چې هغه خاصدار او لیوي نو سرکاري توپک به ډېر لګو پکې. نو ظاهر ده دا چې پوره سسټم ریپلیس کېږي لګیا دی نو دا په هغې حساب باندې ټایم ولې لګیا دی. دلته یو بل ملګري خبره وکړه، ما مشر خبره وکړه کورم ټولو مای ډسټرکټس کې ټولو نه ډیولپډ ځای دی، خلک یې پړه لیکې دي او مونږه خواهش په دا وي چې څنګه مونږه نورو اضلاع کې وکړو مونږه دلته کیمرو بیس سسټم ولګو. ښار کې دننه دا چې کوم 2-3 میجر ټاونز دي چې هغه کور سي، هغه کې به د لا اینډ آرډر فایده هم وي، نور ریکارډ باندې شو نه راشي. که څوک منشیات یو ملګري خبره وکړه چې منشیات خرڅوي هغه پکې خبره راشي، څوک غلا چپاو کې هغه خبره پکې راشي نو کیمرې ریکارډینګ کې ډېرې ښې خبرې هم پکې راشي. نو مونږه کوشش به دا وي چې دا مونږه په کورمې ضلع کې زر نظر وکړو. کوشش به مونږ دا وي چې مخکني 2.5 میاشتو کې دا شی مونږ دلته مکمل کړو. دا کمانډ کنټرول سنټر والے دا به سیف سټي خو نه وي، د هغه یو کمزوره شکل به وي او فایده به دا وشي چې تاسو ضلع دپاره به یو ښه سټیپ وي. په خبر کې ملاو کېږي خو حل داده جیل وال خو به خیر چیف سیکرټري صاحب غټه خبره به وکړي د جیل نه بار باندې به زه خبر کوم جیل ما لاندې نه وي. خو مقصد دا ده چې پولیس ته او ولس ته پکار دا ده چې دې کې یو بل سره ملګرتیا کوي، خلک انډیکیټ کوي، خلک اوچتېږي ولې چې دې خلک خلاف جنګ کول یا دې خلاف کار کول د چې کوم مونږه د ینګ نسل دی هغه دپاره ډېر ضروري ده چې کم از کم دا په دې غلطې لارې باندې نه شي لاړ او په ټیکې لارې باندې پاتې شي. نارکوټکس ډفرنٹ شو، یو زمانې کې به چرس نشه وه، اوس پکې سنتھیټک ډرګ راله، آیس راله، نورې مسلې راله نو دې کې د ګورنمنټ هم دلچسپي ده، دې کې د مونږ هم دلچسپي ده، دې کې یو غټ کمپین هم را روان دی او انشاءالله ډي پي او صاحب ته به درخواست کوم چې تاسو مشرانو سره یو کینی یو سټریټجي جوړه کړي او دې باندې ډېر هیوي هینډ سره راشي چې دې باندې یو کار وشي. ریکروټمنټ خبره وشوه، مونږه خبره دا ده چې ریکروټمنټ به انشاءالله دینه هم زیات کوو. دې ضلع کې سی ټي ډي جوړه شوه، دې ضلع کې سپیشل برانچ رالو، دې ضلع کې ایف آر پی راله، دې ضلع کې چې کوم پولیس ټیلی کمیونیکیشن دی رالو نو دا ټول هغه چې کوم ماډرنایزیشن طرف ته خبره دی دغه شوه. ریکروټمنټ نارمل معیار هغه 40% دی خو چې کله 40% باندې کسان نشي را
او سیټونه خالی پاتې شي بیا مونږه معیار لاندې راوړو او 25% ته راوړو. خو پهلنی میرټ خو 40% پکار دی. دا خو نشي کېدای چې موږ 25% وال بھرتی کو او 40% وال ته یو چې یاره ته مزې کوه. نو ما دا به تاسو اګري کوئ ما سره چې پهلې به میرټ موږ په 40% ساتو، که سیټونه پوره شو خپخه، که نه شو پوره بیا به راکوز کو چې کوم ملکان هغه نه لوور سټینډرډ کې دي هغه ته امدا ملاو شي. نو دا سټریټي د ور باندې دی باندې ان شاء الله عمل کوو. پورم پولیس ډېر جی اداره دی جی. ما خو عمران دلته مرزا او د پنجاب نه هلک و دلته ډېر ښکلی ټایم تېر کو. ډېر مشکل حالات کې دلته هر چوکۍ ته هر بنکر ته بتلو راتلو او ښه د نرتوب سره یې کار وکړه. شیر اکبر صاحب دلته شاتني سوا کال نه ناست دی او دلته کار کې لګیا دی ایز آر پی او. او ما دا کتلی دی چې شکر دی دا چې کوم انټریکشن پولیس او د اولسو شو دې سره هغه قسم واقعات ما سوای د یوې نیمې غټې واقعې هغه قسم واقعات نه دي شوي. او دې کې مونږ ظاهر د ټول لا انفورسمنټ ایجنسیز ټولو انټیلیجنس ایجنسیز په کې ډېر غټ لاس دی چې ټول په ملګرتیا په یو بل سره کار کوي او ټولو نه غټ کریډټ تاسو ولس ته ورکوم. څنګه تاسو نن سیکټریان بیسس باندې خبره نه وکړه بلکې د ټول دغه ریپرزنټیشن وکړو دا د کورم ان شاء الله د ترقي راز به وي. او مونږه خواهش به دا وي چې ارسپیکټیو چې مونږه به تورې کورم د باشندې مونږ ټولو سره خبرو وکړو او مونږ کوشش دا وکړو چې دلته امن او امان برقرار پاتې شي، دا علاقه ترقي وکړي. مونږ نه چې ممکن وي چې مونږ حاضر یو، دلته هم حاضر یو، په خبر کې حاضر. الله تاسو ډېر عزت درکړي. ډېر مهرباني.